وطن اوس دغه ملک لبا بیا دا ټول ملک ګډیږي چې هله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن هله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن ته بیا به ګډېږي ورک شي خوایم ورکه چې ورک شي چې آسماني سیلاب پې راشي چې دا ټول ملک اوچت کړي او په سمندر کې وای تاسو اول عزیزانو د خپل زمانه ته وګورئ تقریبا ټول پاکستان 99% پسلو کی یو کم سل خزی او نر واړه او زاړه په ډمتوب او کنجرتوب کې اخته دي نو ما تاسو ته دا عرض کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به پلاس نیسی او منی کې به یا به ورته په جبه وي او یا به ورته په زړه کې قصدو کې تعلقات به ور سره پرېږدي دا مشن چې د چا د زندګۍ نه و عزیزانو هغه بیا مسلمان هم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی داغه نه اوچت بل څوک نه هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګوټ ته انس و جن ته رسول دی داسې بیا چا نه دی کړی د هغه نه وروستو بیا صحابه چې کوم خواری او کم محنت د دنیا هر ګوټ ته حتی کې دا کابل صحابه د کابل تراغلی دي د دین په میشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فی الحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په میشن باندې د عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي ایس بی دینی نشته داسې چې هغه دې قوم اون کړه چې لک په خېټه موړ دی ا د خدای نه باغی دی لک په خېټه موړ دی ا د خدای نه باغی دی نو زما عزیزانو دا الله قهر چه دے او عذاب چه دے اگر بالکل تیار ولاړ دے نن دے او که سبا دے تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بله واړئ بیا بجاړی اس په پلاس نه ده حکمران طبقه د ملک چې ده هغې
چې څومره د الله د دین نه بغاوت ته داغه انتها په وشو. د حکمران طبقه پزړه کې بالکل د الله د مخلوق درد نشتا، بالکل. نن تاسو وګورئ، ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي. د شاهانو ارس مفتی، ارس بجلی مفتا، سوی گیس مفتے، بمبے مفتی، اوڑه مفتی، چینی مفتا، چای مفتی، غوښه مفتا، سبزی مفتا، ارس. او د غریبانو ماشومان بوجای شاته اچولي د 3 کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولي او خپیاب لخپی په دې ګرمۍ کې په دې سرکونو ګرځي. ته دې پښتنه به الله چا نه کوي؟ چا نه به کوي؟ نن غریب د بجلی د پکی لاندې نشي کېناسته. کاغلام لا به چرته کوله نو هغه میټر ولا بار کړي پستنه ولا ګوړي چې غلاونه کی. دغه سي میټر خود شاهانو د بنگلوم بارو لګوي او دلته وصولوي کنه. هغه ورځ یو دفتر ته تلم، یو کمرې ته ورننه وتم، نو هغه اردلی راته وایي چې صاحب خو نشته، اسلام آباد ته تللی دی. مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی و او پکې هم پکې لګېدلی و. نو مال د ایر کنډیشن ولې لګېدلی و، دا پکې ولې لګېدلی؟ وای جی ګوره که چرته اچانک راشي. یعنی صاحب سنبور چې دی که اچانک راشي چې کونه یې ګرمه نشي. او غریب که پکې لاندې کېناستو او د بجلی بل ورپسې 2000 او 3000 راغی او دفتر ته ورغلی، وایي خرڅ یې کړی دی کنه، دا نشي کېدی، دا نشي کمی دی. که افسر لی ورو نه 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 خرڅ یې کړی دی. د دفترونو اخراجات مفت، د بنگلو اخراجات مفت، د ښځو شاپینګونه مفت، او غریب به دې په کیله نیم نشي چرته به په سوی ګیس روټۍ هم نشي پخولی. د بمبې اوبه به هم نسکې چې څوک لږ غوړ دی د ځان طلاق بچی. په علاقه کې یو خان دی او نواب دی، هغه له د بمبې بل والا نږدې نه ورځي د سور بچی، او غریب له بل ورځي چې دا بل له ډاکه کې بجلي دا بمبه در نه کټ کوم. نن په علاقه کې د خان د کور د بمبې بل نشته. بجلو والا خو څه کوي؟ سړی بل ته وایي ایک دفعه ډونګالي کر او سارا دن خوشحالي کر. نو ایک دفعه ډونګالي کا ورته به ټوله ورځ بیا خوشحالي کوه، مزې کوه. هر یو تندر چې دی د غریب په سر را پریږدي. خو دا غریب دی الله د ټوغکي په مرض مردار کی. وای امین.
وای امین وای نه ټول جماعت دی وای کینی زئی لري کېږي دا غریب اوس بیا وګورئ الیکشن راغی او مغه زاړه بیا را پاسي څوک باوازو کی زما پښتنو ورو زبانه پاران کینم چې پښتون له حق وګټم بجدیګر ملا برا پاسي چې ورو اسلام په خطر کې دی را پاسي تاسو به سیوا کونلت رنگ ور کوي او سرک تبروزي جاله اسلام په خطر کې خدای بنیاد باسا د خدای په قهر واوړی د سړی ځامن شي د سړی ځامن شي بیړم غرکش 50 کاله خودي خلکو تاسو دوکه کوي کنه په دې 50 کاله کې دا قوم د سړی ځای نشو 50 کاله عزیزانو کدا سے راضی چې حضرت عمر قسم خوري چې زما دې د خدای په ذات قسمی کله دریای دجله په غاړه یو سپه د تم دې مرشم الله دې تپوس زمانہ کوي سپه نن په ملک در پورې دیوال په دیوال غریب د تن دی او د لوګي مړ کیږي تپوس یې څوک نه کوي نو عزیزانو ایس نشتا انتظار د اسمان کوي دا اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پزمکه درا غورځېدو د دې انتظار کوي خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دیتا ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخ کې څه نشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې دی دا هیڅ شی نه دی هیڅ نه سو پوری چې په اندرون کې درد نه پیدا پزړه کې درد نه پیدا ترغه پوره مظاهر لګیا وسکه یو سړی مان ته پوسو کو چې زما کور دی او یو ډمې لمې په کړی ورکړې ده نو په دې خو زه نه ګناهګارېږم ما ورته چې اډمه څه کوي ویلې ګډېږي بس غزلې مزلې وایي مال چې تا ډمې له کور په کړی ورکړې ده نو اصلي د ډمې زوی هم تی اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې د دې ډمې د ډمتوب تربیت کی که چا خپل جایداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به د هغې هم تپوس کوي بله ورځ یو سړی راغی چې پولیس نیولی ما څه وکړم مال ولې نیولی بس دکان کې مې دغه دی دا په میز باندې غونډس کڅو ویډیو گیم ویډیو گیم دی دا ماشومان راځي رواني کا رواني ول څه وکړم مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه
چې د علاقې مشران ډیر دی هغې ته ورشه د ویډیو ګیمونو والا دغه نه نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی پناه په خدای ده. زه درته څه ووایم دا څوک دي مونږ یو که نه. نو عزیزانو خیال کوئ ګوره تبا کېږئ غر کېږئ هیڅ پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم. که نه پیر پاتې شو نه میا پاتې شو نه غنجی پاتې شو نه مولا پاتې شو. مولا له چې ورشي بس ګوړه شته او نشته او حلوا شته او نشته او کیر شته او نشته د جمعې په شپه لاس اوچتول شته او نشته په دې قهر اخته مړي پسې اسقاط شته او نشته. یو ما ته ویل چې د اسقاط خو شته دی تاسو وایئ چې نشته نو ما دا مړی په تا واچو دا مړی در باندې واچو نو ول دې مړي ته خو وګوره چې دا ګله څنګه و دا ګله په اسقاطونو باندې خدای پرېږدي. تاسو په ایمان ووایئ چې دا د اسحاق غوښو لاس ماښام اوچت کې او جومات ته راولېږي لکي مروت استاذ یې وخوري دغه دی ناست دی دا مړی په دې بخلی کېږي بخلی کېږي. زړه پوسکه یم په کور کې ساتلي او لاس اوچت کړي نه ماښام دی د مړي اروا راغلي په دیوال ناسته ده چې لاس پې اوچت د مړي اروا راغلې ده په یاره خو څه ووایم اوس د خولې له مې داسې ګډې وډې راځي د مړي اروا راغلې په دیوال ناسته ده چې دا د خوروا باندې لاس اوچت کړي نو د مړي اروا هغه خوروا والي او لاړه شي ته د سړي دامن ښځې او نر د خدای په قهر اخته دي. د جماعتونو کې کله خیال وکړئ تبلیغ والا وایي چې وروڼو کښېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي نو خیر بعضې تبلیغیان هم داسې دي چې د خلکو ډېر د تبلیغ نه تور کړی دی پوه شوې ام په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه ولې. ښه یاد کوئ دا ټکی چې مونږ کې داسې شته چې په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه ولې. دا زما خبرې چې دا خلک واوري که نه دا غوړ غوړ دا د ښځو دبلدینان او بړواګان دا ښځې چې په زر زر روپۍ بوی کټ جوړی په صدر کې چې دا زما خبرې واوري نو بجلیګر مولا لوړم کالج کې سبق وای او کور کې ټي وي دی او کور کې وی سی آر دی او کور کې می ټي وي نه ده کور کې می ستا ښځه ده دله راشه زما کور وګوره زما لور وګوره که ټول جومات کې ما لور کېنونی دا ګیره به د سپي په متیازو کلو که زما کور ته ټلویزیون په غلطه هم راننوتی دا ګیره به د سپي په متیازو کلو که زما کور کې ټلیفوني نن د اولیاءو په کور کې ټلیفونونه دي سړی نه وي ښځه اوچت کړي هلو تاسو څوک خبرې کوئ دي که نه دي د اولیاءو په کور کې ټلیفون ریډیو وی سی آر ټلویزیون دا کمپلیټ د ایره منډی ډمخانه ده چې د چا په کور کې نن کوم لباس چې په ټي وي او په دې نیټ ورک باندې ښځې په کور کې وګوري
سباله ګوره په دې سړک هغه لباس یې چولې روانه ناسو تباہ شوي غرق شوي خدای ته وګوره او بیا مالدار خودی تباہ دا غریبان کنن مالدار کې دا بداغوی نه لوی آرامیانی